أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. دی آیات کی اللہ رب العزت د کافرانو او د منافقینو د غیر دینو دا هغه خبرې رد کوي کومه خبره چې به غیر دینو کوله کافرانو به کوله چې الله رب العزت داسې واړه واړه مثالونه ولې پیش کوي او الله پاک حیا ولې نه کوي د هغې جواب الله ورکوي چې د الله دپاره واړه خبره لویه خبره وړوکی مثال لوی مثال هغه بالکل برابر دی دا ټوله دنیا که راجمع شي نو د ماشي یو وزر نشي پیدا کولی څنګه چې الله رب العزت ماش پیدا کړی دی دغه شان رب کریم کله په قرآن کریم کې د ماشي مثال ورکي او کله د مچ مثال ورکي او کله د جولا مثال ورکي او د هغه کافرانو په دې خبره هم رد دی چې کم کافران ځان نه بوتان تراشلی دي د کاڼو نه او هغه بوتانو ته عبادت کې سجدې کوي او خپل خدای ګڼي نو دغه بوتانو باره کې الله فرمایي که چېرته ستاسو خدایان وي نو دوی نرشي د خپل ځان نه د مچان قدر وشړي کاڼه دی کمر دی په هغې باندې مچان ماشي ګرځي د کاڼې دا طاقت نشي ځان نه مچان وشړي دغه شان بوتان دي په بوت له پاسه که ماشي مچان کیني ځان نشي شړلی دومره طاقت پکې نشته نو دا څنګه خدای شو دی خو په خپله باندې عاجزه دی تی چوتی یو ځای ږدي بل ځای ږدي کله تاخونو ته چوتی کله په ځمکه باندې ږدي دا خو عجیبه خدای دی خدای خو هغه دی چې دا ټوله دنیا پیدا کړې ده اسمان بېستن ودرولی دی او دا دومره مخلوقات پیدا کړي دي 18 زره څه په وچوبه کې او څه په دریاب کې نو هغه خالق دی هغه مالک دی رازق دی هغه الله دی نو د الله دپاره مثال ورکول وړوکی مثال یا غټ مثال دا هیڅ قباحت نه لري ان الله بشک الله پاک لا یستحی حیا نه کوي لا یستحی نه پټوي ای یضرب دا چې بیان کی یضرب په معنا د بیان کولو سره مثلا یو مثال لرا ما بعوضتن پشان د ماشی فما فوقها یا وچود د دینا
قرآن کریم کې ولسمه سپاره کې الله فرمای وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ دا بوتان د ځان نه مچان نشي شړلی او سورة العنکبوت کې الله فرمای ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت بېشکه په ټولو کورونو کې هغه کمزوری کور د جولاګي دی قرآن کریم کې الله فرمایي ځکه چې جولاګي ځان نه کور جوړ کړي نو هغه ډېر کمزوری وي تاسو به لیدلی وي په پولو مولو کې نو الله پاک د هغې مثال ورکوي کم کافران چې هغه د بوتانو عبادت کوي د بوتانو بندګي کوي او خپل اصل خالق یې پرېښی دی د دوی مثال په شان د هغه کمزوري جالې دی چې په یو پوکي سره یا سیرې راوالوځي دغه جاله ورانه شي داسې کمزوري دغه شان دا بوتان دي دا مشرکان دي چې لاک شانتي عذاب پرې راشي د دوی نه بیا دغه بوتانو هم هیر وي هر څه ته هیر وي بیا چغې هغه الله ته وکاږي خو چې کله بیا ورته نجات میلاو شي او کشتۍ بیړه پار شي او بیړۍ پورې وځي په دریاب نو بیا د هغه خدایانو هغه بوتانو عبادت کوي دا څنګه خدایان دي نو دا خدایانو الله سپکه کوي د هغوی ضعف او د هغوی کمزوروالی بیانوي په مثال کې چې د دې خدایانو د دغې بوتانو مثال په شان د هغه جالې دی عنکبوتو چې هغه په معمولي سیلۍ سره ورانیږي او په معمولي طوفان سره ورانیږي دغه شان د کافرانو دغه عبادتګاه او دغه کمزورې دین دی چې په معمولي خبره باندې دوی بګړاویږي د هغوی په باره کې الله مثال پیش کوي نو کافرانو به اعتراض کوو یا الله پاک ایله بیله مثال چې د هغه په ماشو په مچانو سره او په جولاګانو سره ورکوي دا دومره کمزوری خدای دی نو خدای پاک فرمایي چې زه کمزوری نه یم دا مثال ما ستاسو دپاره پیش کړی دی الله پاک ته وړوکی غټ مثال بالکل برابر دی الله د دې نه عاجزه نه دی چې غټ مثال پیش کړی وي او الله پاک د دوی په دې کې د دې کافرانو سپکاوی دی او اهانت پکې دی قبحه پکې ده او د کافرانو هغه ضعف پکې دی د بوتانو چې دا دومره کمزوري بوتان دي چې دا د ځان نه قدرې مچان نشي شړلی نو دی به تاله ډوډۍ څه درکړي او دی به تاله رزق څه درکړي او دی به تاله بچي څه درکړي او دی به چې ستا بیړه څه پار کړي او دی به تا د اور نه څه بچ کړي او دی به تا جنت ته څه داخل کړي دا خو تا په خپله چې کوم دی د الله یو مخلوق دی او تا په خپلو لاسو باندې تراشلی دی او ورکړی دی او ته دته قدر کېږي بره کېږي ځان د خدای دنه جوړ کړی دی او ګوډاګی دې جوړ کړی دی نو کله یې په لاس کې بره نیسي او کله یې په ځمکه کې دی او کله یې په تاخونو کې دی نو دغه بوتانو په باره کې الله د هغوی رد کوي چې دا کمزوری عبادت دی کمزوری خلک دی دا غیر دینه چې دا د کاڼو عبادت کوي د انور سپوږمۍ کوي دا هر څه فنا کل من علیها فان دا هر څه فنا کېدونکي دي که انور دی که سپوږمۍ دی که ستوري دي او که کاڼي دي او که دغه شان ونې بوټي دي دا هر څه چې عبادت کوي که نه دا ټول فنا کېدونکي دي او دا ټول مخلوق دی او خالق الله دی چې هغه الله هغه ذات چې هغه ټوله دنیا اسمانونه دا ټول مخلوقات دا ټول کائنات پیدا کړی دی تاسو هغه خدای پرېږدئ او د دې کمزورو مخلوق خدایان دا نه جوړوئ د دوی عبادت کوئ د هغوی په باره کې الله دا مثال ورکوي ان الله بشک الله پاک لا یستحی نه پټئ حیا نه کوي ان د دې خبرې یضربا چې بیان کړي مثلا مثال ما بعوضة په ماشي سره په ما فوقها اوچت د دې نه حیا خو
انسان به حیا کوي نو الله پاک دا هر څه ویني مونږ الله پاک ښه ویني دا زمونږ عقیده ده او بیا هم ښه ګناه کوو نو مونږ د الله نه شرم کوو که مونږ وایو چې الله پاک حیا نه کوي نو هغه د الله صفت دی خو زمونږ دپاره دا صفت نه دی دا زمونږ دپاره عیب دی مونږ به حیا کوو ځکه الله پاک انصاف والا دی که ته ښه کې نو ښه به میلاویږي که بد کې بد به میلاویږي او بل دا حقیقت کې که سوچ وکړې مونږ هم ښه ده زمونږ ایمان دی چې الله مونږ ویني بیا هم غلط کارونه کوو غلطې خبرې او غلط زمونږ د نو خالق د ګیلې په شکل هم وایي چې دا زما عجیبه بندګان دي ما ښه مني چې زه الله ما هر ځای کې ویني الله زما هره خبره اوري او بیا هم چې کله بعضې موقع راشي نو دی ګناه کوي او دی پلانکې کار کې پلانکې زما نه وړو حیا نه کوي او د مخلوق نه حیا کوي ان الله بشک الله پاک لا یستحی حیا نه کوي ان د دې خبرې یضربا چې بیان کی مثلا مثال ما بعود وطن پما شي سره فما فوقها یا اوچت د دینا د الله د پاره هیڅ فرق نه پرېوځي که وړوکی مثال پیش کوي او که غټ مثال پیش کوي که دا غرونو په مثال کې پیش کړي نو هم الله ته یو شان دي او که تاله ماشه پیش کړي ماشه ځکه پیش کوه الله چې ګوره بندګان ماشه هم نشي پیدا کولی پیدا کول یاد کړي دي دا خو د هر څه الله پیدا کړي مخلوق پکې چې دی نو هغه څوک د څه جوړه څوک څه جوړی پیدا کړي الله دي که نه دنیا ته الله وجود یې راویستی دی الله پیدا کړي دي بیا د مخلوق هر څیز جوړی خو ماشه انسان نشي جوړولی فاما الذین بس هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی فیعلمون دوی پوهیږي انه الحق چې بېشکه دا قرآن کریم حق دی دا مثالونه حق دی من ربهم د دوی د رب د طرف نه که الله پاک که د ماشو مثال ورکوي او که د مچانو مثال ورکوي او که د هر څیز مثال په قرآن کریم کې ورکوي نو دا په دې مثالونو سره بعضې خلک هغه ګمراه شي او بعضې خلک په هدایت باندې شي قرآن کریم داسې د الله یو کلام دی چې ډېر خلک د دې په وجه باندې هغه په هدایت شوي دي او ډېر خلک په ګمراه شوي هم دي ځکه هغوی په غلط نیت باندې اوري غلط تصور پکې کوي د اعتراض په شکل باندې اوري چې کم ځای به مونږ په الله باندې اعتراض کوو نو اعتراض نشي کولی خو ځان په خپله ګمراه کوي هغه منزه ذات کې د هغه په کلام کې کګلیچ لټئ کوږوالی به کې لټئ غلطي به کې لټئ دا خلک ګمراه دی فاما الذین بس کوم کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی فیعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق بېشکه دا مثالونه حق دی من ربهم د دوی د رب د طرف نه واما الذین پس هغه کسان کفرو چې هغوی کافران دي فیقولون پس وایي دوی ماذا اراد الله ماذا اراد الله څه د اراده د الله پاک بهذا مسله په دې مثال سره د الله پاک څه مطلب دی چې دا مثالونه ورکوي کله یو مثال کله بل مثال د الله مطلب دا دی چې ستاسو د خدایانو ضعف او کمزوروالی الله بیانوي چې دا دومره کمزوري خدایان چې ځان مچان قدر نه شړلی نو دوی به نور څه وکړي یضل به کثیرا گمراه کېږي په دې قرآن کریم په ذریعه باندې کثیرا ډېر خلک ویهدي به کثیرا او په هدایت کېږي په قرآن کریم سره ډېر خلک
چې په ښه نیت یې واورېد او په هدایت باندې به شي ځکه په دې کې د الله هغه بډایي هغه لویوالی ذکر شوی دی او د الله صفات پکې ذکر شوي دي د الله خالقتوب رازقتوب او د الله خدایي هغه پکې ذکر شوي ده وما يضل به او نه گمراه کېږي په دې قرآن کریم سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلکو قرآن کریم دا چې څوک واوري په دې څوک نه گمراه کېږي بلکې د هغه په ایمان کې نور هم ترقی کېږي او نور هم ایمان چې د هغه زیاتېږي خو دا کم فاسقان خلک چې دی کافران منافقین دوی د اعتراض په شکل باندې د قرآن کریم اوري وما يضل نه گمراه کېږي په به په دې قرآن کریم سره الا الفاسقین مگر نافرمانه مگر فاسقین الذین هغه کسان ینقضون چې هغوی ماتوي عهد الله وعدې د الله من بعد میثاقه وروسته د پخولو د هغې نه الله پاک فرمایي چې هغه خلک چې هغه خپلې وعدې ماتوي په خپلو وعدو ټینګ نه ودرېږي نو دې نه خو یا دا مراد دی چې کله دوه مسلمانان په یو بل کې په یو خبره باندې وعده وکړي او بیا به دا یو مسلمان د وعده ماته کړي او یا خو هغه وعده مراد ده کم چې باری تعالی زموږ ټول مسلمانانو د ټولو انسانانو نه وه کوم وعده اخیستې وه چې الله پاک دا ټول انسانان د میږو په شکل باندې پیدا کړي وو د آدم علیه السلام د شانه د آدم علیه السلام د ملا نه او د ټولو انسانانو ته الله رب العزت فرمایل چې تاسو به زما بندګي کوئ ما به منئ نو دوی ټول وی چې بلا ته زمونږه ولې نه مونږ ته زمونږ رب یې مونږ به تا منو مونږ به ستا بندګي کوو مونږ به ستا نافرماني نه کوو دا مونږ ټولو د الله سره وعده کړې ده خو چې کله دنیا ته مونږ راغلو مونږ هغه وعده یې راکړه نو رب کریم دنیا ته پیغمبر راولېږو کتاب یې وله ورکو او دغه کتاب مخبر صادق مونږ ته پیش کو او دې کې دا وویلی شو د یاد دهاني دپاره چې هغه خلک چې هغه خپلې وعدې ماتوي نو دغه وعدې مونږ سره کړې ده مونږ ټولو سره یې کړې ده تاسو به زما نافرماني نه کوئ تاسو به ما یو ګڼئ تاسو به زما نه بغیر د بل چا بندګي نه کوئ او بیا هم دا خلک لږ یو خپلې وعدې ماتوي د هغوی په باره کې الذین هغه کسان ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله وعدې د الله من بعد وروستو میثاقه د مثبت والي نه مونږ د الله سره ښه مضبوطه وعده کړې ده بیا به خپله وعده ماتو نافرمانیانې کوو ګناهونه کوو او کافران بالکل سرکشي کوي او ایمان نه راوړي دا څنګه وعده شوه ویقطعون دوی پرې کوي کټ کوي ما امر الله هغه چې الله ورته حکم کړی به په هغې سره ان یوصلا دا چې پې وساتلی شي وصل به کې راوستلی شي یو شانوالی به کې راشي دې نه مراد هغه رشتې دي چې الله پاک د هغوی حکم کوي ستا رشته ده ته رشته خپله پرې کوې په څه خبره باندې وران شو تا رشته پرې کړه نو دغه رشتو په باره کې الله فرمایي دوی پرې کوي ما امر الله هغه چې حکم کړی الله به په هغې سره الله حکم کړی خپلې رشتې قایم وساتئ خپلې رشتې مه پرېږدئ او بیا هم ته په معمولي خبره باندې ورور او تره او ماما او خوری او وراره او هغه پرېږدې او د هغوی سره ورانې کې ته به زما په کور زه به ستا په کور نه راځم او په مرګ به مې نه راځي او په جنازه به مې نه راځي او قسمونه پې خوري او په هغې باندې بیا ټیټېږي ټیک ته ستا خفګان نه هغې څه خبره وشوه بس قسم دې وکړو مات دې ایسته کفاره ورکه خو د الله د دې
دغه نه خو بچ کنه دا څومره غټ عظیمه ګناه ده رشته پرې کول د هغو تپوس نه کول نه درځم نه به راځې په شریعت کې جن نه کم ملاقات روا دی هغه په کار دی چې سړی دغه کې رشته پرې نه کړي دا سخت حکم راغلی یوازې دا نه قرآن کریم ډېر آیاتونو کې او حدیث مبارکو کې د رشتې حکم راغلی چې تاسو خپل رشتې مه کټ کوئ الله به دې باره کې تپوس کوي الذين هغه کسان ينقضون چې هغوی ماتوي عهد الله وعدې د الله من بعد میثاق وروسته د پخوالي نه وروسته د مضبوطوالي نه ويقطعون دوی پرې کوي ما امر الله هغه چې حکم کړی الله به په هغې سره یوصله دا چې پیوسه وصل وساتلی شي پیوس قایم وساتلی شي ويفسدون دوی فساد کوي ورانې کوي فی الارض په ځمکه کې اولئک دغه کسان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي څومره خبره چې تېرې شوې قرآن کریم کې کږلېچ لټول الله په خبرو کې اعتراض کول او خپله وعده ماتول وعدې نه دواړه وعدې کوو په دنیا کې سړی وعده وکړي چا سره او څنګه چې موږ د الله سره په ازل کې وعده کړې ده ټولې دې مراد کېدی شي او یا چې کم دی نو پرې کوي رشتې معمولي خبره باندې نو دغه باره کې الله فرمایي اولئک هم الخاسرون دا خلک تاوانیان دي چې الله ورته تاواني ووایي دا تاوانیان دي دا داسې تاوان نه چې د دې ګټه بیا نه کېږي دوباره دې خبرو باندې عمل کول پکار دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين برحمتك يا رب